حق داسې چې یو سړی پلار حج نو کړي او دې پوه دې چې زما پلار صاحب جیدادو هغه مالدارو، خو بس په خواني خلکو دومره توجه به دې خبرو ته نه وه او نو ته چاوي چې ته حج ته لاړ شه او زوی ته او نوسی ته اوس دا احساس کیږي چې یاره زمونږ د دې پلار یا د دې نیکه خو دومره جیدادو چې یو حج نه چې د خو په څومره حجونه کولی شو. نو چې ته په دې باندې مطمئنې چې په هغه دا فرض او هغه دا سر ته نه دی رسولی، نو ته زوی یا نوسی نو ته دا مهرباني وکړه چې د هغه غاړه اوس خلاصه کړه، د هغه د طرف نه حج وکړه، نو حج بدل الله تعالی دا هغه د طرف نه قبلې په دې حج باندې بستام د حج مر ثواب وشي او د چا د طرف نه چې دې کړي نو دا هغه غاړه بم خلاص شي. بلکې حدیث مبارک کې راځي چې په یو حج بدل باندې سلور کسان د جنت مستحق ګرځي، سلور کسه په جنت ته ځي په یو حج باندې. یو سړی دی چې په هغه حج فرض او حج نه دی کړی، ناپوهی وا یا عذر او مجبوری وا او حج ونکو، خو هغه بیا وصیت وکړو چې ما حج نه دی کړی، په ما حج فرض او زما د طرف نه تاسو حج وکئ. او یو کس ته وی چې زما د وصیت ته ولیکه، هغه راغو کېناستو د وصیت ولیکلو چې فلان کی کاکا وصیت وکړو چې زما د مال نه دی زما په وارثانو کې څوک د حج د فریضه سرته ورسوي، دا هغه وصیت نامه ولیکله. او بیا په زامنو کې یو کس چاته پیسې ورکړي چې په دې باندې ته حج ته لاړ شو، حج پې وکړه، او بیا یو بل کس ته هغه لاړو او د هغه غاړه اخلاص کړه او حج وکړو. نو چې کوم کس وصیت کولو چې زما غاړه خلاص کړي په ما حج فرض خو ما نه دی کړی، نو دا قسم خدای پاک د جنت مستحق ګرځي، ځکه چې د هغه خپل غاړه خلاص کړه وصیت یې وکړو. چې کوم کس د وصیت لیکلو نو په دې وصیت لیکلو باندې الله تعالی هغه د جنت مستحق ګرځي. او دا زوی چې چاته پیسې ورکړي نو دې زوی ته الله تعالی جنت لیکي چې د خپل پلار هغه غاړه خلاصه کړه. او هغه څلورم کس چې څوک د دې په ځای زی او هغه حج کوي هلته کې هغه ته الله تعالی جنت لیکي. نو په یو حج باندې څلور کسان د جنت مستحق ګرځي. او کله داسې وشي چې یو سړی وایي چې زه د پلار د طرف نه حج کوم یا د مور د طرف نه حج کوم، نو په یو حج باندې خو د یو حج ثواب د انسان کیږي، خو چې کله د پلار د طرف نه څوک حج کوي یا د مور د طرف نه حج کوي نو په دې یو حج باندې وته د 10 حجونو ثواب ملاويږي. نو ولې یو سړی د دومره ډیر خیر نه ځان محرومه کوي؟ او کدا خلک په خپلو ګریوانونو کې وګوري نو دا د حج د پیسې ډیرو خلکو سره وي، خو دې کال نه بل کال ته او را روان کال ته نه بل کال ته او بل ته رستو کوي، نو پاتې شي نور کارونه رامخ کې او د حج هغه فریضه هغه شاته کې اهمیت ورسره ني. سو کوئی زمونږ مشر نه دی کړی نو چې زه کشر یم زه کوم نو بده خبره ده، خلک برا باندې بد وای، نو حج رستو کوي.